بیزات سره ما منډه وواله دله دې الله پاک د دې ډېر. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی موږ د آصف ورو ډېره شکریا ادا کړو چې د کار خیر کې آصف پرون ما ته هم ټلیفون وکړو، یاره یو سوچ مې دی د باران دپاره او د کلي د صدقې دپاره یو پروګرام کوو. ما ولې بس موږ در سره یو نور ملګري ټول بس دی یو سوچ و او وایي کې ورسره الله پاک مرسته وکړه. د خیره د یو صدقه غونډه شوه د کلي د طرف نه د باران رحمت دپاره. نو غټ وریجو دیګ پخ شوی دلته اډه کې. نو طالبان صاحبان هم راغی قرآن پاک ختم هم وکړو او زه خو یم د ټولو خوش اکلو له ذاخیرو له منګړو له داسې خلکو له هم پکار دي چې داسې کار خیر کیسه واخلي او خپل کلي په سطح هم داسې یو وړوکې غونډې دغه وکړي، خیرات غونډې وکړي چې زموږ د علاقې له الله پاک خیر ورپېښ کړي او برکتونه پکې نازل کړي او الله پاک د رحمت او د قدر په قدر د حاجت د اوبو باران هم وکړي او زموږ ټولو د الله پاک اتفاق او اتحاد نصیب کړي. حالات ګرانیان هم دي زموږ په دې وطن کې، غریب سړی هر ځای کې ګیر دی. الله پاک په موږ ټولو باندې رحم او کرم وکړي او خصوصي په هغه خلکو باندې چې کوم ډېر بېوسه او لاچاره. بس دا پروګرام وړوکی غونډې شو پرون، بس یو ورځ کې جوړ شو او بس دلته باغچه کې په بېګا راسي چې آصف بھائی څنګه ویلو هغه رنګ قرآن وطن دپاره مو شوې، زموږ کلي دپاره مو شوې، ټولې علاقې دپاره وشوې. خپله غونډې خیرات دې کې چې چا مرسته کړې وه الله پاک د علم اجر او ثواب دارین نصیب کړي. والسلام، مننه، مهرباني، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه چې تاسو وکړه دا د صدقې په نیت شوی الله په سوالونو خوشحالیږي چې څونه سوالونه ګڼېږي دونه الله خوشحالیږي. مقصد پکې یو د رحم او د رحمت بارانو، دویم پکې چې الله رحم وکړي زموږ په علاقه باندې، زموږ په ملک باندې، زموږ په وطن باندې او الله رانه راضي شي. دې کې ما سره 19,500 روپۍ مرسته شوې وه، چا چې پکې مرسته کړې وه. نو رب العالمین دې دای هر رنګه نیک حاجتونه دې پوره کړي او بس ما له خو دونه د دواګانو چل نه راځي، کاري صاحب دواګانې کړي دي خو دړنه الله خبر دی. الله دې زموږ دوه درې خویندې دي دای چې کوم دی پکې مرستې کړې وي او دې ټیم کې بیمارۍ حالت کې هم دي رب العالمین دې ایله شفا نصیب کړي او دې کې چې زموږ ما سره پکې ما سره نه بس بیزات سره ما منډه وواله دله دې الله پاک د دې ډېر اجر ورکړي. ځکه چې زه کومه مسله هم راشي نو بیزاد ورور سره پرې مشوره وکړم او بیا په یې باندې قدم واخلو. نو کې د بیزاد هم غټه منډه وه، غټ لاس و پکې او دا مونږ صرف په دې نیت کړې وه چې رب العالمین رانه خوشحال شي، که زمونږ نه څه خطایانې شوي چې هغه مو معاف کړي او زمونږ د بیزاد بی او زما چې کوم ده خبره وکړه همدغه ریکویسټ مې دی چې هر یو سوشل ورکران چې کوم کلو کېږي ای دې راوچت شي او دا قشن په خپلو کلیو کې دې وړوکې غونې پروګرام وکړي. چنده دې ورته غونډه کړي چې څنګه ما چنده غونډه کړه، ما د جیبه نه کړې، ما صرف منډه تړله والې ده پکې. دا قشان چندې دې وکړي خو الله دې رضا کړي. الله رانه خفه دی. د ګرمۍ شدت ته وګورئ، د ملک حالات ته وګورئ، د مهنګایي له وګورئ، ورځ تر ورځه حالات بد سے بدتر کېږي. د دې یو حل دی چې بس هغه رب رانه رضا شي، زموږ ګناهونه الله معاف کړي. دا په کوم اړخ چې موږ روان یو چې دغه لارې دغه شي الله چې رامنې صحیح حکمران مسلط کړي، بس دا به الله کرم وي. ملګرو خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ الله به